السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زین شای مونږ دلته د زاخیلو او د پیرپای په منځ کې جی ټي روډ باندې ولاړ یو. دا زموږ شاته تاسو ته په نظر راځي دلته یو پل دی او د پل ډېر بد حالت د شپې دلته دا کونونه پروت دي او ډېر زیات حادثات پکې کېږي. د مرګ موږ موت کاپوه دې ته ویلی کېدی شي. تاسو ویلني چې کوم دا حالت دی یاره حافظ صاحب دې کې موږ ته هم ډېر ټلیفون راغلي دا د پور ګلسکالي کې هسپتال ته مخامخ موټروی دفتر مخې ته موټروی دفتر مخې ته چې دفتر مخې ته موږ خو دا یعنې چې موټروی والا اویرنس لپاره روزانه هیلمټ او ټریفک ګایډلاین ایجوکیشن ورکوي. نو دې مطلب هغه چې کوم شی والا دا کنده خبرې دي دې کې بیا شپې اکثر اکسیډنټونه کېږي ګاډي دې خوا پرېږدي ګاډي ډېر باندې شي یا داسې نو کندې خبرې دي او خلک پکې روزانه حادثات دې کېږي. نو ولې په دې خاموش شي NHA والا او نوټس پرې نه لري. ګرانو ملګرو دلته د موټروی چې کوم اهلکار دي نو د هغوی دا ډیپټي وي روزانه د ماښام نه والې تر سهاره پورې په دې ځای باندې د هغوی ګاډي ولاړي او دلته یې کونونه ایښي. نو د دې سړک مطلب دا دی د خدا نه خواسته د اکسیډنټونو د اکسیډنټونو منتظر وي او دلته ډېر زیات اکسیډنټونه څنګه چې زما ملګري شاهدي خبره وکړه نو موږ به تاسو ته د دې روډ یو ویو ښیو. دا پل دی او ورسره دا دی خوا کالج او دفتر دي. دا ګورئ دي دا نو د دې مسله دا ده چې دلته دې باندې د شپې موټر سایکل چنګچي هر قسمه ګاډی هغه که لږ معمولي سپیډ کې راشي نو هغه خویږي او د اکسیډنټ ښکار شي. تاسو ته که یاد وي په دې مونږ لږ وخت مخکې څه وخت مخکې خبره کړې وه هایلایټ کړی مو مونږ خپلو چې کومه انتظامیه ده محکمې دي هغوی نه دا مطالبه کوو چې د دې داسې لار راوکړه چې د دې تعمیر وکړي چې خلک د نقصانونو نه بچ شي او حادثاتو ښکار کېدو نه بچ شي. ډېره مننه.